Assalamu alaikum. Engineer Ibrar representing Volt Mines. Assalamu alaikum. Engineer Ibrar representing Volt Mines. Tool naval تاسو ته پر یو زموږ اناونسمنت دی. موږ منی بیک ګارنټي افر کړی ده چې څومره موږ انسټالیشن کوو د 3 هفتو پورې به تاسو ته منی بیک ګارنټي باندې ځان دا پوهه کوي چې باقي تاسو کوم د پروډکټس وارنټیان دي هغه د 15 کالو پورې یا د 10 کالو پورې هغه په خپل ځای باندې دي. منی بیک ګارنټي موږ د خپل سایډ نه داسې ورکو چې مثلا کې یو کس دا هیزیټیشن محسوسوي چې یاره که زما سیستم ولګي زه مطمئن نه یم یا ښه کار نه کوي نو د 3 هفتو پورې تاسو ته بالکل منی بیک ګارنټي ده. تاسو چې څونه پروډکټس دي هغه زموږ امانت دی او تاسو روپۍ زموږ امانت دی. د هغې نه علاوه دویم اناونسمنٹ زموږ چې کوم سروس سنټر و عسکري بینک ته مخامخ هغه موږ د هغه ځای نه شفټ کو کوم ځای کې چې زموږ افیس دی کوم ځای کې زموږ سیل سټاف او ټیکنیکل سټاف ناسي هغه مارکیټ کې دننه هغه موږ شفټ کړی دی. نو که تاسو ته څه قسم انکنوینینس یا تاسو ته ځای نه معلومیږي چې کوم زموږ مین برانچ دی مین افیس دی د هغې سره بالکل ایډجسټ موږ خپل سروس سنټر چې دی هغه ریلوکیټ کو. د هغې نه علاوه چې کوم د ورځې والا انورټر دي سکال د دغه ډیر زیات ډیمانډینګ و چلیدل هغې ولې سره لغونتې کې خبره تاسو ته کوو دې کې مونږ سره چې کوم لوکل جوړېدل هر بازار مارکیټ کې هر کاریګر هغه جوړول پارټس پر راوړل هغه به اسمبل کول د هغې نه علاوه وی اف ډي مونږ سره راځي او ریسنټلی امپورټډ هغې کې مونږ سره رال چې کوم سنسیویر کمپنۍ ده یا نورې داسې کمپنیانې دي هغې خپل دا پروډکټس امپورټ کړل چې هغه ډے ټایم هم دي د دې تاسو ته لږ غوندې ډفرنس وایو چې دې کې کم یو ښه دی کسټمر کنفیوز وي. د ټول ناول چې کوم لوکل میډ به جوړېده مو خپل هم جوړول خو زه خپل کسټمر ته کلیرلی دا یم چې کوم ما دلته کې په تیمرګري کې اسمبل کول او کوم امپورټډ دي نو د امپورټډ ته ښه دي زما دا نه دی ښه داسې که بل سړی جوړی هغه ولې نه دي ښه د هغې مختلف فیکټرز دي چې کوم مشین میډ انورټرز یا اسمبلینګ یې د هغې او د لاسو په جوړ سیز کې ډېر زیات فرق وي هغې کې مین میډ ایررز راځي انسان دی خامخا غلطیانې ته کېږي. د هغې نه علاوه هغې کې ګریډ شیرینګ نه و. ګریډ شیرینګ سره موږ سره غټه دا ایشو به راتله چې کله ستاسو په سیسټم باندې مثلا 5000 یا 3000 لوډ به چلیدو او سولر به جنریشن 2500 واټ ته راکوز شو یا 2800 واټ ته نو دا به ټریپ شو. د هغې نه علاوه وی اف ډي کې موږ سره څه مسله راځي. وی اف ډي بیسیکلی ډیزاین شوی د انډکشن موټرو دپاره ویریبل فریکوینسي ډرایو د انډکشن موټر موږ سپیډ کنټرول کوو په فریکوینسي باندې نو هغه موږ سره د اوبو موټر شو یا انډسټریل سیکټر شو د هغې دپاره جوړه ده خو دې ته بیا یو فلټر لګي ایکسټرنل او یو جوګاړ غوندې هغې نه موږ جوړ کړو د هغې باندې د کور لوډ چلو. چې کوم ډے ټایم امپورټډ انورټرز رال سپیسیفیکلی د سنسیویر یا 2-3 کمپنیانې به زه نور مې فلونس شو داسې نورې کمپنیانې دي د هغې چې کوم انورټرز دي هغې کې پلس پوینټ موږ سره دا دی چې یو خو دا موږ سره ګریډ فیډینګ کوي تاسو که ګرین میټر لګېدلی نو چې څنګه انګریډ انورټر دی یا هایبریډ انورټر تاسو ته ګریډ فیډینګ کوي همدغسې د ډے ټایم والا چې کوم امپورټډ انورټرز دي هغه ګریډ فیډینګ کوي. د هغې نه علاوه دا ډوول ایم پی پی ټي دي. ډوول ایم پی پی ټي ایون زموږ سره په هایبریډ کې IP21 انورټرز چې دي دا سنګل ایم پی پی ټي راځي ډے ټایم امپورټډ انورټرز چې دي دا ډوول ایم پی پی ټي دي. د هغې نه علاوه دریم زبردست فیچر دی کې دی چې دې کې وابډا شیرینګ دی که یو ټایم کې ستاسو سیسټم مثلا 1000 واټ جوړی لوډ پې تاسو د هغې ډبل ور واچوئ 2000 نو دا 1000 واټ د سولر نه دا یوټیلایز کوي 1000 واټ ورسره دا د وابډا نه راواخلي خو دا به بندېږي نه. د هغې نه علاوه د ټولو نه زبردست فیچر په دې کې دا دی چې د ورځې والا یا وی اف ډي چې کوم انورټر به تاسو لګولې هغې به تاسو په ډیلی بیسس باندې سویچنګ کوو سهار به تاسو راپاسې خپله بجلي به م واړېله سولر ته بیا چې مازدیګر شو خپله بجلي هم راواړېله وابډا ته. په امپورټډ ډے ټایم انورټرز کې دغه بلټ ان فیچر دی چې دې کې به تاسو سویچنګ نه کوئ اټومیټیکلی کنور راخیږي ستاسو لوډ به د سولر نه چلیږي کنور لغونتې مدم کېږي د وابډا نه به ورسره بجلي راخلي او کنور بیخي ختم ستاسو لوډ به د وابډا نه چلیږي اټومیټیکلی به دغه کې پرایورټیز دي په دې کې تاسو ته د سویچنګ ضرورت نشته. دې نه علاوه څه قسم تاسو ته ټیکنیکل سپورټ پکاري یا تاسو د سیسټم ډیزاینینګ کې ایشوز راځي یا تاسو ته د پروډکټس حوالې سره یا تاسو ته کم پروډکټ ښه دی کم سیسټم ښه دی مونږ سحر د 9 بجو نه مازدیګر 6:30-7 بجو پورې شهید چوک کې زمونږ افیس دی عسکري بینک سره بالکل جوخ تاسو راتلی شئ زمونږ سیلز والا هم ناست دي چې تاسو ته به د ریټس حوالې سره هغوی
ډیټیلز درکوي. زموږ ټیکنیکل ټیمز ناست دي هغې کې کوالیفاید انجینیرز دی به تاسو ته سیسټم ډیزاینینګ کوي د سهار 9 نه مازدیګر 6-7 بجو پورې موږ اویلیبل یو. د هغې نه علاوه ډسکرپشن کې زموږ کنټیکټ نمبرز ګیون دي تاسو هغې باندې موږ ته واتساپ کولی شئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو انټرټین کړو. والسلام.